أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. سورة توبة 48 نمبر آیت. په دې آیت کې هم د منافقینو قباحتونه ذکر کی او ورسره نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تسلی هم ده چې دې خلکو دا تبوک جنگ نه پاتې کېدل په دې کې ډېرې فائدې وي او دوی ځکه تبوک جنگ ته دوی حوصله ونه شوه چې الله تعالی دوی پاتې کړو. الله تعالی په تکویني نظام کې مقرر کړه چې دوی د مسلمانانو سره لاړ نشي نو خبرې نقصان یې ډېر دی. څنګه په باره په 46 کې تر شوي دي چې ولکن کرح الله بعاثهم وثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. الله تعالی د منافقینو را پاسول او د مجاهدینو سره وتل نور جنگونو په شان کې څنګه بدر کې وتلیو څنګه په احزاب کې وتلیو احد کې وتلیو چې هغه خلکو هغه شان کې بیا ونه وځي او هغه نقصان بیا را برسره نه کې کمی چوڑان کړي. نو په تکوینی نظام کې الله تعالی د بزرونو کې دومره سستی پیدا کړله او د جهاد نه د سړه تور شو حوصله خراب شوله چې تبوک جنت لا نه اړل. نو الله تعالی اوس هغه وجوهات ذکر کیږي چې کدوی وتلی وینو بیا بس چل شوی وي. نو یو مسله پرون ذکر شو چې وتلی وینو بیا پیدا سي کوله چې ما زادوکم الا خبالا د نقصان نه بغیر بل کار نه دوی بده سي کړي وي چې دوی په منځ د مسلمانانو منځ کې د پیتنی را برسره کول لپاره منډي واري وي او د جاسوسۍ لپاره د مسلمانانو جبر کې خپل منځ کې د بدګمانه کول لپاره به مهنت کړي وي. نن سبق الله تعالی وایي چې لقد ابتغوا الفتنه من قبل یقینا دوی لټولې وی فتنې من قبل د دین مخکې د احد په جنگ کې روان شو جهاد روان شو سزه پورې جلاړل نو بیا ویل چې یار دا جنگ د کټلو نه دی مسلمان په تعداد کې کم یو وسایل کم دي د طاقت توازن هم برابر نه لري بیا مخې ته روان یو دا کار غلط مخې ته نه ورځو. نو بازار کې به تر واپس چې را واپس شو دا غي د دوی خیال دا و چې دی په وجه مسلمانانو باندې بروب راشي هغه زرونه به کمزوري شي د جهاد نه بیړه تور شي لیکن الله تعالی اراده دا و چې اسلام به غالب کیږي. دوی واپس شو او مجاهدین بیا هم احد جنگ ته حاضر شو او د جنگ وشو او مسلمانان ته الله تعالی فتح هم ورکړه. نو دې کې هغه فتنو ته اشاره ده چې لقد ابتغوا الفتنه من قبل یقینا دوی لټولې فتنې د دینه مخکې تبوک د جنگ نه مخکې ډېرې فتنې لټولې وي جنگونو کې حصے غستري وي په احد کې خپل ورانه وکړو په احزاب کې هم وکړو. الله وقلبوا لك الامور حتى جاء الحق وظهر امر الله. وقلبوا او دوی اړولې دي یا لټولې دي لك الامور استا خلاف ډېر کارونه لټولې دي استا خلاف ډېر کارونه تا ته اړولې دي. دې مطلب دا د جستاسو د مسلمانانو خلاف د دوی ډېری مشورې او تدبیرونه کړي دي خپل واسي کړي دي. علماء لیکلي دي چې په دې کومې مشورې چې کوم د نبی عليه السلام خلاف شوی باندې د نبی عليه السلام د قتل منسوبې هم شامل وي چې دوی په الله تعالی ناکام کړ حتی تر هغه پورې جاء الحق وجراغ حق اسلام غالب شو وظهر امر الله او ښکارا شو حکم د الله تعالی وهم کارهون د خلکو بدګانو. الله تعالی مسلمانانو ته فتح ورکړه اسلامي احکام د هر ځای وخت ورسېدل او دوی په دې باندې خوشاله نو دوی وسخ خپل خواري د دې په مقابله کې کوله لیکن الله تعالی خپل کار سرته ورساو. منهم من يقول ذلي ولا تفتني بعض ردوین هغه څوک دی چې یقول هغه وای چې ما ته اجازه راکړه ولا تفتني او فتنه کې مما چو. په دې منافقینو کې یو خاص کس دی او دغه یو خاصه ناجایز وینا باندې و د هغه وینا او د هغه جواب ذکر کیږي. مفسرین دغه منافقینم جد بن قیس نوم ذکر کړی دی. جد بن قیس نبی علیہ السلام ته راغی چې یاره تبوک جنگ ته په دې وجه ځان نشم تللی زما مجبوریان دي مال اجازه راکړه زه پاتې کېږم. نبی علیہ السلام ورته ویل څه مجبوري ده ولې زه ځوان سړی یم او چې کله تبوک ته لاړ شم زمونږ جنگ به د رومیانو سره وي د رومیانو فوج کې ښځې پکې هغه ډېرې ښایسته وي هسې نه چې په هغې باندې عاشق شم او بله فتنه را برسېره شي نقصان جوړ شي ولې دغې د لاسه پاتې کېږم.
نو الله تعالی د دغه جد بن قیس جواب په قران کې نازل کړ. نو الله تعالی وایي چې بعضی بده کې هغه خلک دي منافقینو کې چې هغه وایي ما ته اجازه راکړه، یعنی جنگ ته نشم تللی، کور کې ناسلو اجازه راکړه. ولا تفتنی فتنه کې مما چوا، یعنی کله تلاړم به خزو باشق شم نو نشم تللی. نو الله تعالی جواب کې الا فی الفتنه سقطوا، خبردار فتنه کې خودی پرې وتلی دي. څنګه فتنه کې پرې وتلی دي؟ د نبی علیہ السلام مخالفت، د اسلام مخالفت چې هغه صریح کفر دی، په دې کې دی اخته دي. نو دوی خاصم کافران دي، اسم د نبی علیہ السلام د وینا مخالف دي. نو دغه جو ښکارا فتنه ده، بل فتنه به کوم ځای کې نه لټه. د رومیانو د خو سر ناجایز تعلقات خو یو وهمي خبره ده چې جوړ بشي کو جوړ باندې شي او وشي کو باندې شي خزي براغلی کنه بیراغلی، دغه یو وهمي خبره ده. لیکن دوی یقینا په کفر کې پراتري په فتنه کې اخته دي. او دوی بیا نبی علیہ السلام ته وجه فتنه کې مخته کو، فتنه کې خودي پراتري د مخ نه. وان جهنم لمحيطه بالكافرين، او یقینا جهنم راګرون کې د کافرانو لپاره. دا تخویف اخروی شو چې دا خلک خډيري چالاکیاں نه کوي، لیکن حقیقت دا د الله تعالی رضی د ټول رازونو خبر دی او رضی د پاره جهنم تیار کړی دی. کله جهنم ته دوی ورواځي لشنو جهنم به دوی راګیر کې تختې دی به نشي. نو دای د آخرت سزا شو او د تخویف اخروی ویل کی. لیکن مبصرینو لیکلي دي چې دغه یو احتمال ده هم دی چې جهنم نه مراد اسباب د جهنم شي. اسباب د جهنم چې کوم دي نو دا کفر دی، شرک دی، د نبی علیہ السلام مخالفت، او دا ټول شی نه بدوي کې موجود دي، دا اسباب د جهنم دي. نو یقینا اسباب د جهنم دوی راګر کړي دي په الحال به د سیمانه شي چې وان جهنم لمحيطه بالكافرين، یقینا اسباب د جهنم راګر کړي دي کافرانو لپاره په الحال د کفر کې اختاري اسباب د کفر راګر کړي دي. دا دویم احتمال ماری پر قران ذکر کړی دی. نو بده ځکه کې دغه دوړه معنی په خپل ځای باندې سمن خوري صحیح دي. الله تعالی و ان تصيبك حسنه تسؤهم وان تصيبك مصيبه يقول قد اخذنا امرنا من قبل. په دې آیات کې د کار منافقین او باطن چې کوم دي پټ رازونه الله تعالی نبی علیہ السلام ته وښکارا کړ، او دا مسله نبی علیہ السلام ته واضح کړل چې د منافقینو علامه مرته خودله، او دا خبره ته واضح کړل چې د خلکو بخکاره چالاکی باندې، خوش آمدای باندې، سلام کلام او خندا باندې چې دوکه نشي. ډېری پیری به خلک د ظاهر به ته خم عالمي کې باطن به ډېر خرابي. په ظاهر کې بستا ډېر خوش آمدید کوي، لیکن باطن کې باغستان ډېر نفرت لري او ستا خلاف ډېری منسوبي لري. نو چونکه ظاهر باندې خو منافقین د نبی علیہ السلام سره ښکار راوي ډېر مزیدار ساتل او ډېر چالاکی به کوله. پټ باطن دا و چې د اسلام سخت مخالف او د مسلمانانو په طرقې باندې د نبی علیہ السلام په فتح او فتوحات باندې ډېر زیات خپکېدل، او د مسلمانانو په شهادتونو او شکستونو باندې به دوی د خراحت ملاوي د خوشاله دل به. الله تعالی دغه پټ راز نبی علیہ السلام ته د آیاتونو په ذریعہ باندې ورخودو. نو الله و ان تصيبك حسنه، کورسیږي تا ته پراخي، حسنه په معنی د پراخي سره چې باغې کې فتح غنیمتونه دا ټول پکې شامل دي. تسهم ندوی خپکې دغه حالت چې کوم دي د منافقین خپکې، خدا خپل راز د تا نه وي سنه د خبره پټ ساتي. وان تصيبك مصیبه، کورسیږي تا ته مصیبت، ملګری شهیدان شي یا کافران په ځمانه غالب شي فتح وکي، یقول دی بیا وای قد اخذنا، یقینا من نیولیو امرنا تدبیر خپل من قبل د مخکې. څه مطلب؟ یعنی موږ خيار خلک یو د دنیا په نظام باندې پویو، نو موږ مخکې نه تدبیر د سکړه چې بده جنگ په موږ ستنارو ځکه چې د مسلمانان مری چې مری نو موږ مخکې نه پکې حاضر نشو. یعنی موږ چالاکتیا کړل او خیارتیام کړل، تدبیر هم خنی ورې ده، او مسلمانانو چې کوم نقصان وشو ظاهري تور باندې هغه نه کسان شهیدان شو، یو ځکه د مسلمانانو د لاسونو نه اوته کافرانو د پلاس باندې ورغه. نو دا ویل لدید غلط فهمي کم زیرکی او تجربه د نشوالي وجه ده. داخله چې کوم دی د دنیا په معاملاتو باندې تجربه نه لري، نو ځکه د سکی نو مسلمانان به د کمزوري او بې عقل به تجربه خلکو ته معرفي کړه ويتولوا، او دغه ځکه نه به وګرځي. دا خبره بیا وکړه
چې موږ خپل تدبیر په خپل باندې کړو او خيار خلکو د جنگ کې مثال واغستي ځکه موږ بچ پاتې شو دا خلک شهیدان شو خو ردین ورسته وهم فرحون دی بخوشاله سخت بخوشاله چې مسلمانان شهیدان شوي دي موږ سره نه دا خوشحالي د دې خبرې دلیل دی چې د مسلمانانو په ګټو باندې د خلک خوشاله نه دي منافقین چې کوم دي د مسلمانانو په ګټو خوشاله نه دي لیکن د اسلام د روب د وجنه او د مسلمانانو د اکثریت د وجنه د خلک مجبور دي چې د مسلمانانو نمونه واخلي د هغه شکل اختیار کړي او د هغه بشر خبري شروع کړي الله تعالی په بل آیات کې د هغه د منافقین او دغه خبرو د کارونو تفصیلی جوابونه ذکر کړي نو الله تعالی یقول ورته وای لن یصيبنا حس کله نرسیږي مونږ ته الا ما مگر هغه صبر ارسی كتب الله لنا چې الله مقرر کړی زمونږ د پاره هو مولانا دغه الله زمون کار ساز دی وعلى الله فليتوكل المؤمنون او خاص په الله لري توکل وکي مؤمنان خلق نو معنا دا شول چې موږ خپل وسایل استعمال کړي دي خپل وسم کړي دي داغه نورسته چې کوم دي وسایل کې اثر پیدا کړي نه پیدا کړي زمون کار نه دي دا الله تعالی کار دی الله تعالی په علم کې څنګه مقرر یې غصب کیږي نو زمون په الله تعالی باندې توکل په وسایل او اسباب باندې زمون یقین نشته اسباب وسایل صرف استعمال شرعي مسره ده نو استعمالوي صرف نور زمون بر وسا اطمینان په الله تعالی باندې دي د آیات حاصل دا دي چې ظاهري وسایل او ظاهري تدبیرونه د یو قسم له فرده ده استعمالول د انسانانو د فار ضروری خبر ده انسانان به استعمال باندې انسانان مکلف دي لیکن بدغه اسبابو کې طاقت پیدا کول هغه کې اثر پیدا کول دا صفت د الله تعالی دی که الله تعالی په دغه صفت پیدا کو نو ډېر څه به وکړي او که الله تعالی دغه صفت د اثر لري کو بیا د سم نه کوي کډر وسایل شي بیا هم کار نه کوي نو مطلب دا چې په اثر کې امداد د الله تعالی امداد پکار دی او د الله تعالی د امداد د حاصلولو لپاره د الله تعالی حکم منل پکار دی او دویم جواب ادا ذکر شو قل ورته وایا هل تربصون بنا الا احدى الحسنين تاسو انتظار نه کوي مونږ ته الا احدى الحسنين مگر انتظار کوي د دوه خبرو یعنی مسلمان چې کړه د اسلام په لار کې قربانیاں کوي جهادونه کوي او سفر کې کړهونو دردونه تیري نو دی مسلمان ته بر دوه خګړونه یو خګړه خامخ رسیږي یا به دوه رسیږي یا ور دوه کې ورسیږي خو اسی بنه پاتې کیږي دوه خګړې دا دي چې مسلمان ته فتح ملاوي شي غنیمتونه ته فتح د غنیمتونو سره پته کې غنیمتونه لازمي راځي او ردی سره وته الله تعالی شهادت هم ورکی جنت هم ورکی دا دوه خبرې شوې چې الله تعالی په ظاهري لحاظ باندې مسلمانانو ته فتح ورنکي بلکې د فتح په ځای باندې شکست وشي زخمونه وشي شهادتونه وشي او مسلمانان جرون کې قیدیان شي نه بده کې یو خېګړه چې کوم دا یو خبره چې هغه فتح هغه ونشوله لیکن دویمه خبره چې کوم دا چې هغه جنت حاصلول هغه یقیني حاصلېږي نو د مسلمانانو په مهنتونو کې د دوی ظاهري ناکامي دا هم ناکامي نه ده بلکې دا ګټه ده الله تعالی به راضي شي او دا لویه فتح ده او که دوی په ظاهره باندې کامیاب شو نو بیا هم دوه ګټې شولې دوه کامیابۍ شولې د مسلمان مهنت اس کله هم ناکام نشي کېد ثابتېدلی خامخا به پیدا شته الله تعالی نبی علیہ السلام ته ترې منافقین ته وایي چې تاسو زموږ ته کم انتظار کوئ موږ ته ګورئ نو تاسو د دې خبره انتظار کوئ چې مسلمانان ته به د دوه خو خبرونه یو خبره خامخا ورسي یا په فتح جنت دوانه او یا په فتح نه جنت به لازمي او دغه دوانه زمونږ په کار دي زموږ په تاوان نشته دی ونحن نتربص بكم او موږ هم تاسو ته انتظار کوو ان يصيبكم الله بعذاب من عنده چې یا به رسي تاسو ته الله تعالی عذاب د خپل طرف نه آسماني عذاب په تاسو راځي خطرناک بیماریاں دغه شان تندر خوشحالي خانه جنگي دا آسماني عذابونه دي یا په دې باندې اختش او بی ایدینا یا زمنګ په لاسونو باندې مسلمانان به مورسي امړبم کی جنون ته واچي دغه زور بربریت بدل ختم کی دا قوت بدل ختم کی اب تاسو باندې اسلامي نظام غالب شي نو دغه سزا به تاسو الله تعالی زموږ په لاسونو باندې درکړي نو مطلب دا چې موږ او تاسو د کم یو بل خلاف انتظار کوو نو تاسو چې کوم انتظار کوئ چې مسلمانان به شکست وخوري نو زموږ شکست هم شکست حقیقت کې نه بلکې ګټه ده
ځکه چې موږ په الله راضي کول غواړو الله به خامخا راضي کیږي چې شکست وشي هم راضي کیږي او که فتح وشي نو بیا به الله هم راضي شي او فتح هم شوي دوه خبرې شوي لیکن موږ چې تاسو د ګورم تاسو ته به کم سره رسیږي نو هغه هم دوه خبرې دي یا به د باندې آسماني عذاب راځي یا به زموږ په لاسونو باندې الله تعالی تاسو خرابوي نو دا د منافقینو د وینا تفسیری جواب شو د دوه جوابونه ذکر شو نو الله تعالی وی فتربصوا تاسو می انتظار کوئ دغه دوه خبرو انتظار کوئ ان معکم یقینا من هم تاسو سره متربصون انتظار کوونکیو موږ هم انتظار کوو تاسو حالات ته ګورو چې یا الله تعالی په آسماني عذاب یا زم په لاسونو باندې خرابوي او تاسو هم انتظار کوئ یا الله تعالی موږ له شهادتونو راکړي جنت پر راکړي او یا به د جنت سره دنیوي فتح هم راکړي